نو کله ناکله دا سوچ کوم چې امت زموږ د سترګو په وړاندې روان دی او هلاکیږي. الله د دې نه بس جوړیږي، دا خو هغه پیتنیم نه پیژني، دا خو چرته حق لارې طرف تم نه راځي. او که ستاسو خیالي زه د 2019 نه خپل خدمات همیشه د پاره که سوشل میډیا د جاری ساتم، که کور د جاری ساتم، که یو مدرسه د جاری ساتم، نو ما اندازه ولګوله چې د 2020 نه بعد فیو ریسرچ چې ما ذکر کړی و دا امت زمونږ نه روان دی او په دې پسې د بار نه سازش دی. خپل سترګې غړون ګورم چې امت روان دی زمونږ نه هلاکیږي، خو موږ نور څه وکړو؟ د دې اصل وجه څه ده؟ توره نشته، جهادي امیر نشته، مشر نشته. سیاسی امیران خو مونږ ولې وبئ، خو داسې یو جهادي امیر نشته چې باب المرتد، باب الخوارج والملحدین، قتل الخوارج والملحدین، چې ترسو پوری په مسلمانانو کې یو نماینده د مسلمانانو د درمیان نه یو امیر غیرتی جهاد والا نه را پاسېدلی، تر هغه وخت پوری به صرف موږ جړا کوو. د هغه وخت پوری به موږ په دې خپلو سترګو باندې دا امت یینو چې روان دی او هلاکیږي زموږ نه. اسلامي تاریخ هیڅوک مخ په وړاندې باندې نږدي. اے مفتو کالذی په چا پسې منډه ده، بس کاغه شیعه و، کاغه خارجي و، کاغه دا جهنم ته چاوسلو به ورسه کوله. او کوم علماو چې आवाज اوچت کړی د حق، زه کلم کله وایم چې هغه علما دي خلکو د ځمکې نه ختم کړو. یو جهاد خو د امریکني سره دی یو طرف ته دی، او یو د خوارجو سره دی. کاشي رحم الله حقانی سے په سر سپین پټکې وتاړه د ځمکې نه لاړ پناه شو، کاغه شیخ غلام حضرت حنفي صاحب وتاړه د ځمکې نه پناه شو. د افغانستان د سرزمین دا دوه علماو چې کله دا پټکې په سر وتاړه د خلکو ختم کړو. دا غیو قاتلین صفا موږ ته پته ده، کافرو کاغه وجل نو پاکستان کې زیر پناو، خو نا زمارونو په دې حقیقت خلق نفي. بهر حال یو طرف ته ویم چې امت زمونږ د سترګو په وړاندې روان دی او هلاکیږي، او دویم طرف ته ویم چې الله ته موږ ته څومره لوی اجر راکړي چې موږ په دې خپلو سترګو لیدو چې خلک په دې غلطو پسې روان، موږ چغې وهلې. مونږ ورته ویل و هغلته اور بلیږي دی، اور طرف باندې مور ځای هلاکیږي. د هغې د پاسم سختیانې برداشت کېدې، د خلکو پروپیګنډې برداشت کېدې، د خلکو خبرې مونږ برداشت کولې. مونږ خبردار کړو الله نور کار ستا دی. خو نو زمونږ ذمه صرف دومره ده چې تاسو خبردار کړو د دې خلکو نه. نور ان اجری الا علی الله، اجر صرف زمونږ د الله جل جلاله په طرف دی، اجر به د دې مونږ ته الله راکوي. نو دا مې تمهید صرف ستاسو په وړاندې تاړو. د اهل بغات یعنی د خوارجو د دې د ټولي مبحث نن ستاسو په وړاندې باندې ذکر کوم. خوارج صرف د دې علامات د 50 نه سیوا اغه نن دلته په وړاندې کدم، دا غې نه هټ کر د دې د ابتدا ذکر کدم، انتها به ان شاء الله آینده کې بیا ذکر کوم. د خوارجو جماعت، د خوارجو دا فرقه، دا مسلمانانو تر ټولو نه زیاته خطرناک فرقه ده. د خطرناکۍ وجه د ټولو نه اول دا ده چې رسول اقدس علیه السلام فرمایي په هر زمانه کې به دیو خپل نوم نشان دا بدلی، خپل پہچان به دیو بدلی، نو علامات به په دیو کې مونده کیږي.
که دغه علامات پچا کې مونږ شو هغه د خپل نبی په الفاظو پسې لاړ شي چې زما او ستا نبی ما او تا د دې نه څنګه خبردار کړي او مونږ ته ویلي چې د دوی څه عمل کوئ د دې خلکو نه ځان وساتئ نو چې کله علامات مخ په وړاندې موږ راوړو او تاریخ یې لږ شانتې نن راوړو بیا آینده کې راوړو تاسو ته به پته ولګي چې په دې دور کې خوارج څوک دي ځکه د دوی ټولې په هر دور کې موجودي او مثال د هغه زهریله مار دی یا د هغه زهر دی چې تا ته په میټایي کې په ګلاب جامن کې او په چي کې میلاویږي عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چې رسول اللہ علیہ السلام او فرمائل لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ مثل بمثل خَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ د اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل زما په امت به یو داسې دور راشي څنګه چې په بني اسرائیل باندې راغلیو داغیو پشانت دور به زما په دی امت راشي د بنی اسرائیل سره دومره متشابه شي د بنی اسرائیل پشان بشي بالکل داسي څنګه چې دو فیزار دی او بل سیو شانتی زما امت دا به بنی اسرائیل سداسي شي لکه د یوخ په فیزار بنی اسرائیل دی د بلغ په پیزار به زما د امت نه جوړ شي بالکل فمابین کې به فرق نه رسول الله علیہ السلام فرمائے حتی لو کان فیہم امه علانیتا کان فی امتی مثلو فبنی اسرائیلو کی خلق خپل مور ته علانیه راتلل کړي کل عام راتګي ورته کړو شرم او حیا نه وکړي زما په امت به داسې دور راشي رسول الله فرمایي دیو به خپل مور ته راتګ وکي علانیه بیخي شرم او حیا به دیو د سترګو نه اوزي خپل مور ته به راتګ وکي پیغمبر علیه السلام فرمایي علانیه ان بني اسرائیل افترقوا على 71 ملة نبی علیہ السلام صحابو ته فرمائی په بنی اسرائیلو کی یو او یا فرقی جوړی شوی وی وتفترق امتی على 73 ملة زما په امت کې بدری او یا فرقی جوړی شي كلها فی النار هر یو پیغمبر علیہ السلام وی جهنم تزي الا ملة واحدة پیغمبر خدا فرمائی صرف یو ډله وي چې هغه به جنت تزي نوري دواو یا فرقې به زما د امت جهنم تزي فقیل له ما الواحد یا رسول الله څوک راغی چې د الله نبی دا یو ډله به کومه وي صحابه کرام وزان پوي امت ته تعلیم د فاره ورنه د حضور علی السلام په دور کې یو فرقم نشورات لی دا فرقې به کله زما په امت کې راشي رسول الله فرمایي څنګه چې بنی اسرائیلو کې دومره شرم او حیا ختم شوه چې عام زنانو سه زنا خو لري خبره ده د سینما د زنانو سه زنا لري خبره ده د کلی د زنانه سه زنا لري خبره ده د گاوند د زنانه سه زنا لري خبره ده د کور د یو محرم زنانه سه زنا لري خبره ده د خپل مور سره علانیه زنا کوي او دې طرف ته خلک رابلی دا به داسې دوري چې زما په امت باندې به دویم آفت هم راوغورځېږي ابدای چې د فرقو باران به په دیو باندې شروع شي دا ټولې فرقې د الله نبی فرمایي جهنم ته بزي صرف یو فرقه به جنت ته ځي صحابي را مخکې شو چې یا رسول الله دا یوه به څوکي دا اوس امت ته تعلیم ښیي چې امته تاسو یاد ساتئ چې کله دا فرقې را روانې شي په دې کې یوه د په هغه یوې پسې تاسو روان شئ یو جماعت دی صرف فرقه ورته موږ نه وایو هغه به صرف جنت ته ځي دا باقي ټولې به جهنم ته ځي په دې دور کې څه خلک داسې راوچت شوي دي هغه وایي علما تاسو ته دا حدیث خو وایي چې زما په امت کې به درې او یا فرقې جوړیږي دوا یا به ټول په ټوله جهنم ته ځي صرف یو به جنت ته ځي وایي دا ورته ولې نه وایي چې امت را جمع شي امت فرقې مه جوړوئ
دا دومره قمقل کوتکان خلق راوتل دي دا دومره د عقل نه خالی او غارق خلق په دې دور کې راوتل دي دومره د فقاهت نه لري دومره بی عزت بی حیا او بی شرم دي چې په کوم الفاظ باندې مونږ یاد کو د الله د نبی خبره چارته دروغ کېدای شي من خو هم دغه چغې وخو چې د دواو یا غلطو جماعاتو نه لري شي راشه او نبی علیه السلام چې درته کم جماعت یاد کړل په هغه جماعت کې ور داخل شي من خو هم په دغه باندې مری راوتله سینم راوتله چې د دواو یا فرقونه موږ لري کو خو په جماعت کې را دن نه کو او هغه جماعت کې کم جماعت ته چې رسول الله علیه السلام جنتی ویل هغه جماعت په کم جماعت چې صحابه کرام تللی او په یو دور کې د امت علماء دومره کوشش وکړو چې روافض کم شیعاګان دي معتزله قدریه مرجیه دا تمامي فرقې خوارج دای ختم کړه د مقدس مکینه او امت صرف اور صرف په یو جماعت اهل سنت کې راجمع کړو بیا خواهش پرست راوتلو چې نن هغه خو تا منع کوي تا ته قرآن نوم یادوي تا ته به د حدیث نوم یادوي ما مخکې وي چې زهر تا ته درکوي یا په میټایي کې یا په چي کې به یې درکوي او یا امت په دې باندې ګډ وډ کو ورته ویلو چې دا علما فرقواریت کوي نو دا علما خو ټول فرقواریت والا نه دي من خو تاسو ردی فرقونه راوباسو په هغه یو جماعت کې داخلو د کم جماعت ذکر چې رسول الله کړل دیو منګ خپل کار ته نه پریدي په دې وجم نه پریدي چې دیو خپل فرقې په خلکو مني هر سړی را پاسی نوی فرقه را وباسي د یو نظریه د بل نه مختلفی د یو عقیده د بل نه مختلفی د یو مسئله د بل نه مختلفی نو نوی فرقې ورته را وباسي او دا مسلمان په دې باندې نه پیږي د دې مسلمان د نن پوری دماغ په دې باندې نه فارغيږي نو دا درس دوکا کوي ورایخ شي ورته ختمې کوي ننیم شي خدای ومنلې شوی خبره ده د کمی فرقې چې د ابتدا نه کنټرول امت ونه کی دا فرقه امت تمام عمر نقصان بیا ور کوي دا یو مجرب خبره ده د کمی فرقې چې د ابتدا نه رکاونه شي کوم فرقه چې په کم وخت کې راځي امت تباکی کنټرول ونه کی روس بیا سي چغي وخاغه حق پرستم ورسه خلک بدنام کی نو نن زه په خپل نظر باندې په دې امت کې دا فرقې ګورم زه په خپل باندې ګورم چې کله د منیر شاکر په نوم باندې فرقه را روانه ده فرقه دې ته چې د امت صفا قائدو کې اختلاف وکي اهل سنت والجماعت څوک دي فتاوی شاملی کی چې هغه سلور امامان تقلید کوي امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد د دې امامانو په لارو باندې چې څوک روان دي دا ټول اهل سنت والجماعت دي فخلافت عثمانیه کې په حرم شریف کې سلور مصلی خوري وي حنفی شافعی مالکی حنبلی چې خلکو ته پته لګي چې هغه اهل سنت والجماعت صرف په دې سلورو امامانو باندې راجم دي د دې نه خو گمراهی او ضلالت دي نو امت کې انتشار چانه ش پیدا کوله وس ورته خلق په دې نوم باندې را روان دي امت وخی امت راکني د امت کنه تبا کړه څوک د منیر شاکر په نوم فرقه راوباسي په عقیدو کې به اختلاف دا غلوي هستو سکی څوک د غامیدی په نامه باندې څوک د انجینیر په نامه باندې څوک د ډاکټر په نامه باندې څوک د پرویزی په نامه باندې څوک د جماعت المسلمین په نامه باندې څوک د جماعت اسلامی په نامه باندې چې یاره جی اسلام ومني مونږ خو اسلام ومانه اسلام مونږ د کم وخت نه منل مونږ چې پیدا شو مونږ ته غوا کې الله اکبر ناره ویلې کېده ها دیو ته دا اسلام نه وای چې ومنه کم چې سوال لسو کال وړاندې نه را روان دی هغه اسلام درته نه یادي دیو چې کم خپل اسلام ایجاد کړل وي هغه ومنه صرف نوم د اسلام لیبل د اسلام مثال د سي دی لکه د شراب په بوتل چې د زمزم سټیکر ولګي نوم د اسلام په خپل پالټي خو د خپل من مانی د باندې مني او تاسو ته اوس پته ولګي د خوارجو د علامون
نو دی وای چې امت، نو موږ خو امت دغه یو ډلې ته راولو، موږ یې خو د یو جماعت ته راولو او ته ورله اجازت ورکړې چې هر سړی د خپله خانه خاني کوي، هر سړی د کینی په خپل مسند باندې امت د ګمراه کوي. په دې باندې سبب فرقواریت نه ختمیږي، دا ته ښه فرقواریت ته دوام ورکړي. د اسلام نه تکي چړیه فرقه جوړی چې هر سړی پکې لاتې وای رواني، هر سړی چرګي او چرګان او مارغان هم پکې راځي، لاتې پکې وای کیچړه. یو کیچړیه فرقه درته د اسلام نه جوړی، سار له حنفي شه، ماسپخین حنبلي شه، ماښام مالکي شه، ماخوستن حنفي شه. نو دا اسلام شو کنه دا کیچړ شو. دا صرف نوم درته د اسلام یادې، نور در زهر درکې که خبردار کیږي، خبردار شي کنه خبردار کیږي، الله په جهنم وسوځوي. همدغه خبره ورته کوي چې الله په جهنم باندې وسوځوي چې نه خبردار کیږي، چې تاسو دومره نه پیږئ د عقل نه کار نه لې. زما د الله په ذات قسم، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا ټول نخي، دا ټول فرقې، دا ټول گمراهۍ موږ ته مخې ته داسې صفا پاڼه په پاڼه باندې خودي دي. البته خبره پاتې ده دینه ده چې امت ځان نه خبره کړلې، امت په زور باندې ځان نه جاړه جوړ کړلې، امت په زور باندې فرقې ته دوام ورکړي. دا نن وخت کې چې دا نوې نوې فرقې را روانې په منبر کېني او تاسو ته په بسته خوله زهر دراچي او تاسو په سیروسته منډې کې دا یوه نوې فرقه شروع نه شوه، سبا ته بل را باسي د قرآن په نوم باندې تاسو ته زهر دراچي، دا یو نوې فرقه شروع نه شوه. او دا به زه اوس د پیغمبر د الفاظو نه پیش کړم، زه بغیر د دلیل نه خبره نه کوم. نو بهرحال دا خبره مې ضمناً وکړه. صحابه کرامو فرمایل خپل عنوان ته راځم، ملواحدة یا رسول الله، د الله نبی دا راته ووایه چې دا یوه جنتي ډله څوک ده؟ نبی علیه السلام فرمای ما انا علیه و اصحابي، دا هغه خلک دي چې زما سنت مني، څنګه چې ورته زما صحابه کرام پیش کړي. دا مطلب نه دی چې ما مني او زما صحابه مني. تاسو لاړ شئ او د انګریز نه تپوس وکئ محمد مني که نه مني، به وایي چې څنګه منل. یو انسان په توګه یا د یو نبی په توګه، نو د انسان په توګه منم، دا منم چې د دنیا د ټولو نه ښه اخلاق والا شخصیت محمد مصطفی دی، خو نبی ورته نه وي. نو مني خو هغه نبی نه مني. داسې څه خلک زمونږ په دې معاشره کې دي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خو په نامه باندې مني چې یو عظیم شخصیت الله قرآن ورکړو، خو زه د هغه فیصلې نه منم. نو دا خلک په اهل سنت والجماعت هغه ډله چې کومه پیغمبر په دې روایت کې ذکر کړل په دې کې نه ده داخل. صرف په نوم باندې رسول الله علیه السلام ستانه خو عبد الله بن ابی بن سلول منافق مانو. عبد الله بن ابی بن سلول منافق به د نبی علیه السلام په مسجد کې منظم ادا کاو، ان تر دې چې ذکر وفات شم زوی ته وی لاړ شو د رسول الله قمیص راوړه، ورته وایي چې جنازه په ما باندې وکي، قمیص ته راوړه، هغه قمیص ما ته واغوندوه، دومره منل. خو منافق او ته دا غنم زیات بدتر جوړ شوی په دې نن دور کې. هغه خو بیا هم رسول الله علیه السلام سره ودرېدو، ته خو په مونځ پسې مسخرې کې، ته خو په قرآن پسې مسخرې کې، ته خو د رسول الله په حدیثو پسې مسخرې کې. دا څنګه ایمان دی د دې خلکو؟ دا څنګه اسلام دی؟ نن ستانه یو دوه خطا کړ دې خلکو. زه حیران شم کله ناکله موږ د امت هغه لار پرېږدو کومه چې پیغمبر موږ ته ویل چې د جماعت نه مه جدا کېږئ. کم سړی چې د جماعت نه یو لویش لرې شو ګمراه دی، دا انسان په ضلالت کې دی. او کله فرمای پیغمبر چې د جماعت نه وتلی په جهنم کې به م یوازي، دا نه وایي چې په جنت کې به یوازي، په جهنم کې به م یوازي. څنګه چې نن خلک را پاسي او تاسو ته وایي چې ځان له ځان له کینې او خپله طبع او خپله مرضي کوه، نه نه دا ګمراهي ده. دیو جن پیغمبر فرمایي چې زما سنت مني، خو څنګه مني؟ دویم طرف ته هغه باطل خلک دي چې هغه درته نوم یادوي زه الله او د الله رسول اطاعت کوم، نه څنګه چې زما جماعت درته پیش کړم هغه شان ته ومنه.
دې ته ویلی شي هغه جماعت، هغه جنتي ډله ورته ویلی شي. فرقه دې ته نه وایي. پیغمبر علیه السلام ورته فرقه نه وایي چې یو سړی ورته فرقه وایي دا سړی ګمراه دی او دا جهنمي دی. زما نبی علیه السلام دا دوه ګوتې داسې اوچتې کې مثال درکو. هغه وایي چې دا دوه دي او یو سړی بل پاسې اوس به راشي او وایي چې دا درې دي. پیغمبر وایي دوه دي او دا وایي درې دي. د دې انسان په ګمراهۍ او په جهنمي توب کې هیڅ شک او شبهه نشته. دغه شان زما نبي وایي دا زما جماعت دی، دا به د قیامته پوري دا به چلیږي، البته خلک به د دې نه تښتي. دی وجه نه خدا الله نبی فرمایي چې خلک به د بني اسرائیلو سپیزار په شانتي یو شان کې ځان د یو خپې پیزار بني اسرائیل او د بلې خپې پیزار زما امتیان بشي. خو ها حق هرگز نه ورکیږي. حق به په هر دور کې او په هر زمانه کې موجودي. زه خپل عنوان تر اعظم دیم حدیث کې راځي. معاویه رضی الله تعالی عنہ روایت کوي د الله نبی فرمایل ان اهل الكتاب تفرقوا في دينهم على 72 ملة. د الله نبی فرمای اهلی کتاب دیو په دواو یا فرقو کې تقسیم شوی. اهلی کتاب نه مراد يهود نصارا دوانه دي. يهوديان هم په دواو یا فرقو کې تقسیم شوی، نصارا هم په دواو یا فرقو کې تقسیم شو. د الله نبی ملتن لفظ استعمالی. د سلورو امامانو اختلاف په خپل مابین کې دا فروعي دی اور د ملت اختلاف دا د عقیدې اختلاف ته ویلی شي. لکه نن وخت کې یو کس را پاسي او هغه یو نوې عقیده دار راوباسي چې زه رسول الله علیه الصلاة والسلام په ذاتي طور نه منم، نو تمام دنیا تمام مسلمانانو تمام اصحاب اول په ذاتی طور باندې منلو، د هغې نه بعد بیا د رسول الله علیه السلام په الفاظو باندې ومانو. نو دا یو نوې فرقه شو، دا عقیدوي اختلاف شو چې د رسول الله علیه السلام په ذات ستا عقیده ټیک نه ده. دا یو عقیدوي اختلاف شو. یا د تمام امت دا عقیده ده چې تمام صحابه کرام عادل دي او حجت دي، معیار ایمان دی، معیار حق دی. د ایمان معیارم صحابه کرام، د عمل معیارم صحابه کرام. او یو سړی تاسو په دې دور کې را پاسي را اوچت شي هغه وایي چې د عمل معیارم صحابه کرام نه دي او د ایمان معیارم صحابه کرام نه دي. تاسو پوه شئ چې دا یو نوې فرقه ده. یو د مسئلې اختلاف دی، هغه د څلورو امامانو فروعي اختلاف دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملتن لفظ ذکر کوي او د ملت مطلب دی عقیدوي اختلاف. من په ملت کې په ملت ابراهیمی ولې ځان حسابو؟ زمونږ عقیدې هغه دي چې کومې د ابراهیم علیه السلام وي، مسئلې زمونږ هغه نه دي. واتبعوا ملت ابراهیم، ملت لفظ تاسو د ملت د ابراهیم علیه السلام تابعداري وکړئ. الله مونږ ته وایي اوس تاسو په دې الفاظو باندې غور فکر کوئ. د ملت لفظ مطلب او معنی څه ده؟ عقیدوي طور ابراهیم علیه السلام الله واحد لا شریک معنی شرک نه کاو، مونږ هغه عقیده خپله کړل ده، په دې وجه باندې مونږ ته وایي ملت. نو ملت په عقیده کې اختلاف ده، دا د مسلو اختلاف ته نه وایي، د عقیدې اختلاف پیغمبر ذکر کوي. پیغمبر بیا فرمایي وتفترق هذه الامه على 73، زما امت به دریو او یا فرقو کې تقسیم شي، كلها في النار، تمام په تمام به جهنم تزي، یو به صرف الا واحده، یو به صرف جنت تزي، وهي الجماعه، هغه اهل السنه والجماعت دي. قرآن کې الله فرمایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. د دې آیات تحت قاضی ثناء الله فانی پتی رحمت الله علیه په تفسیر مظهری کې فرمایي د ابن عباس قول را نقل کړي چې د دین مراد اهل السنت والجماعت دی، یعنی زما سنت منی او صحابه کرام داغي په طریقه باندې زیتا کوي. وتسود وجوه مراد عبد الله بن عباس فرمایي اهل البدعه والضلاله، عقیدوي بدعتیان او گمراه خلق دي چې هغه ته په خپل پته او په غلطه لار باندې رواني بدعتیان. دا به زو واضح حکم. ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها روایت کوي چې کله د آیات را نازل شي او متبيز وجوه وتسود وجوه، فورز د قیامت به د بعض خلکو مخونه سپینی او د بعض خلکو مخونه به توري. تاسو شمن یا رسول الله دا بسو کی چې مخونه به سپینی او مخونه به توري؟ د الله نبی فرمای مخونه چې سپینی ما انا علیه و اصحابي،
اب اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت د دیو مخونه په ورځ د قیامت باندې پړقیږي او دا د چا مخونه چې توري څنګه چې په دنیا کې د بعضیو د مخونو نه پته لګي دا اهل البدعه والضلاله بدعتي عقیدوي بدعتيان او گمراه خلق دي. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي هم اهل السنت والجماعه د دین مراد اهل السنت والجماعت دي چې الله فرمایي د دیو مخونو په ورځ د قیامت باندې سپین. دا ځنې خلک تاسو ته واعتصموا بحبل الله جميعا آیات وي ته ورته دین لاندې چې دا کوم آیات دی متبيز وجوه وتسود وجوه ابل ورځ آیو ما بس ټلیفون وکما ته وای چې خلکو ته قران ولې نه وای چې ورته دا حدیث وای چې دریو او یو فرقو کې به د امت تقسیمیږي دوا او یا به جهنم ته ځي یو به جنت ته ځي. ما ورته وی سیب تم عفو یکا الله په قران کې یو طرف ته فرمایي چې زنا ته مور نږدې کیږي دویم طرف ته الله فرمایي چې زناکار باندې حد جاری کړي حد په ولی جاری کړي چې د مخ د زمکې نه ختم شي. مای کستا مراد دای چې ولا تفرقوا زبدا چغي وامه چې صرف نوم بلری شي او خلق به اهل سنت والجماعت ځان ته نوې داسې خوبونه دي. ته زمانه امت نشي گمراه کولای زب خپل حق ادا کوم لګیا به ما پته ولګي حق همیشه پاتې شوی دی او باطل میټاو شوی دی. دا قرآن فیصله ده. اے پرویزی راغې نن د پرویزی نوم او نشان نشته خلک گمراه کول غختل نه په دنیا کې نوم او نشان نشته. د پیغمبر د حدیثونه خلک کارول سعید الله چترولی راغې د پیغمبر په حدیثو پسې خندا کول نه خلک اډو پیجنینو او کم خلق هغه چې د صحابه کرام او د نبی علی السلام په سنت روان دي اهل سنت والجماعت نن دا غونم ام باقی دي. اشرف علی تانوی دنیا کې نشته نومي باقی دي. مفتی شفیع دنیا کې نشته نومي باقی دي. قاسم نانوتی دنیا کې نشته نومي باقی دي. شاه ولی الله دنیا کې نشته نومي باقی دي. حق همیشه باطل د سوقت د پاره بیا میټاو شي. مایوات سیمو که الله چرته وای چې امت کې به فرقه نه جوړیږي تاسو په شانتي گمراه فرقې به مال نه راوځي دا تاسو چې څنګه گمراه فرقې نو بیا الله مونږ ته وایي چې په ورځ د قیامت به د بعضې خلکو مخونه سپینې او د بعضې به توري. ما د دې آیات تفسیر راته وکړه ما ته وایي چې ما ته خو پته نشته عام کس یم ما چې عام کس نو بیا ځان په مسئله پوهوه ما ته څنګه ما د الله نبی صلی الله علیه وسلم خپل امت ته تفسیر کوي چې ګوره فرقې برازي دا برازي لیکن تاسو بزان ساتي دنیا صرف په عمل امتحانی نه ده دا په عقیدوي جنگ کې اختلافي ده. کله به پتا د يهودو له طرف نه میزایل را لويږي کله به د نصاراو میزایل را رواني کله به د ملحدینو مزایل را رواني کله به د خوارجو مزایل چې په هر دور کې نه نسبه بیانوم کله به د شیعو مزایل کله به د نورو گمراه فرقو مزایل را رواني تبع هغه مزایل واپس کې ختمي ځان به ساتي. مای نبی مونږ ته فرمایي چې په ورځ د قیامت د کوم خلکو مخونه سپینې اب اهل سنت والجماعت واسکر ازیر راشه کنه راځي ز جهنم تلويګه هیڅ پروا نشته. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله ته په ورځ د قیامت دا جهنم وای الله باقی اضافي خلک شتره ولراته د الله جهنم ډیر لوی دی زور ولويګه من خپل حق دی هغه ماده کو. ابن کثیر فرمای اهل سنت والجماعت دي المتمسكون بكتاب الله هغه خلک دي چې د الله قران په صحیح معنی کې نیولې صرف د خپل ډیموکراسو د فار نه دی نیولې خپل عقلیات د الله په کتاب نه چلی خپل ډیموکراسي د الله په کتاب نور ولی پسان باندې د الله کتاب راچېلې خپل صادری جوړ کړل خپل ژوند دستوري جوړ کړل عقیده د قران ناغستل هغه خلک اهل سنت والجماعت دي وسنت رسوله د پیغمبر سنت چې کوم خلکو نیول دي هغه خلک اهل سنت والجماعت دي چې الله په قران کې ذکر کړل. یو روایت کې راځي د الله نبی فرمایي هي الجماع یوم تبيض وجوه
یا اهل سنت والجماعت دا هغه خلق دي چې د الله قرآن او زما سنت هغه شان نیول دي څنګه چې صحابه کرامو دنیا ته ښودل دي. نبی علیه السلام فرمایي فاعتصموا بها فاعتصموا بها، منګولې پې ولګوئ منګولې پې ولګوئ. د اهل سنت والجماعت نه یو لوی شمه لرې کېږئ، منګولې پې ولګوئ. که تاسو لرې شوئ تاسو به ختم شئ. د دې مثال زه کله ناکله خلکو ته ورکوم. که تاسو چرته غور او فکر کړئ په دې بوټو باندې، په دې بوټو کې مارغان کینی، نو درینده مارغم راځي. د کور نه چرته کوتره پاسه روانه، کمه کوتره چې یوازې شوه د سیل نه او په هغې باندې درینده باز یا باخه راغله، دغه کوتره بیا پاتې کېدی نشي. دې وجې نه یوازې کوترې له سیل نه دی پکار. دغه شانتې ځان له یوازې به سیر نه کې. د اسلام سیل دا یوازې نه دی چې ځان ته صرف مسلمان وي، نور خلکو ته مسلمانان نه وي. ما ته کله ناکله د مولای روم رحمت الله علیه د مثنوي اولنی شعر را یادېږي. مثنوي په پخوانو کورونو کې مور او پلار بچو ته ویلو، نو د وخت نه فلسفي شو او دا معلومه خبره ده چې اسلام او فلسفه قریب دی یو بل ته. نو اسلام نه به هغه نشه وتلی، هغه به د اهل سنت والجماعت چې دا بالکل صوفیات ته نږدې دی، یعنې تکلم پکې دی، هغه بیا د اهل سنت والجماعت د حق لار نه پرېښوده. مثنوي کې مولانا روم رحمت الله علیه فرمایي بشنو از نیچونی حکایت می کند، بشنو از نیچونی حکایت می کند، از جدایی با شکایت می کند. بانسری آواز واوره چې سفر یاد کوي. دا بانسری چې دی دا د جدایي شکایت کوي. دا شپیلۍ چې من کومه جوړه کړي او دا بیم پې خلک وایي اواز کوي دا ښایسته. دا اواز چې کوي نو دا ستا د خولې نه نه دی، بلکې دا هغه د بانس د ونې نه تا د ځنګل نه را جدا کړه، چې کله د هغې نه را جدا کړه دا اوس افسوس ارمان کوي چې زه د ځنګل نه ولې د جدا کړم د هغه خپل بوټي نه. نو دا خوږ اواز د دې فریاد دی، دا فریاد او افسوس کوي. دغه شان د انسان اصل روح دا اسلام دی، او په اسلام کې د یو حق لار اهل سنت والجماعت ده. کله چې خلک د اهل سنت والجماعت نه لري شو، د روح د جسم د ذات به خپای، بیا به دا شکایات کوي چې جی ما ته سکون نشته، جی زما زړه خپه دی، زه به کم یو پسې لاړ شم، زه په شک یم. دا ولې؟ د دې مثال د قبانس د شپیلۍ دی. مولای روم رحمت الله علیه فرمای گز نیستان تا مورا بوبری دا اند در نپیرم مرد وزنی نالیدان. فرمای کله چې زره زنګل د بانس نه جدا شوم، دا شپیلۍ وای دا بانس نه جدا شوم، زما پر یاد نارینه او زنانه دا ټول جړی. کله چې شپیلۍ والی کیږي نو خلک ورته د سترګو نه اوښکې راځي. کله چې انسان د خپل اصل نه جدا شي، مولای روم رحمت الله علیه اشاره کوي، بیا د خپل اصل په پرېښودو ورته غم محسوسیږي. کله چې تا د پلار نیکه لاره پرېښوده چې اسلام هغې ته زموږ نه مخکې راغلی و، بیا به تا ته غم او فکر محسوسیږي، ته به په شکونو شبهاتو کې مبتلا کېږي. نو موږ خپل اصل دین پرېښودی، بیا ځکه جاړو د خوارجو د فرقو د خوارجو شکار شوي یو، څوک د نورو غلطو فرقو شکار شو، موږ د اهل سنت والجماعت هغه لار پرېښودې ده. که موږ چېرته د اهل سنت والجماعت لاره پرې نه ښوده او په دغې لاره باندې موږ سیده تکل وکړو، تاسو بیا ګورئ زموږ زړه ته به هېڅ فریاد نه، زموږ په عبادت کې به مزه وخواني، ځکه دا روح د الله جل جلاله څه په دغه حق لار باندې تړلی شوی دی. د دې خوارجو د جماعت ابتدا څنګه وشوه؟ اول نمبر دا چیز بیانوم، بیا علامات بیانوم، باقی مبحث به انشاءالله بیا ذکر کوو. د خوارجو مشر دی دا د رسول الله علیه السلام د دور نه د دې ابتدا وشوه، خو په هر دور کې بیا د خپل نوم خپل پہچان د خلکو ته بدلی، خلک په مختلف نومونو باندې گمراه کوي. هرقوس نومې دی، هرقوس پورا نومې دی هرقوس بن زهیر السعدی التمیمی.
خرقوس داغه کس دی چې رسول الله علیه السلام ته په ګستاخانه تور باندې فرمایلی چې د الله نبی عدل وکړه، انصاف وکړه، ګستاخانه انداز یو ګینه داس یو محضر دی. رسول الله علیه السلام په خلکو باندې د غنیمت مال تقسیمې په خپل لاسونو مبارکو. نو د انصارو نوجوانانو کې ډیره لوی جذبه وه، هغوی جنگ کړی و، هغوی یو ګیله وکړه چې هغه خلکو ته مال ورکوي چې هغوی وروسته ایمان راوړ دی. موږ د رسول الله څخه په هر محضر کې ولاړ یو، څه وجه د یو ګیله یې کوله او ګیله کېدی شي کشر د مشر نه کوي، هغوی د ادب په لهجه کې د نبي علیه السلام نه ګیله کوي. زمونږ د تورو نه یینې ساسې د کافرو، موږ ته خو رسول الله سره نه کړو. چا دا خبر نبي علیه السلام ته راوړ چې د انصارو نوجوان د انصارو یو ګیله کړله. پیغمبر علیه السلام فرمایي څه ګیله یې کړله؟ چا ورته ویل یا رسول الله، هغوی وایي چې د په مهاجرینو کې مال تقسیم کو، موږ ته سره نه کړو. نبی علیه السلام هغه راغی انصارو ته وایي چې تاسو په یو خیمه کې راجمع شئ. تمام انصار داسې په خیمه کې راجمع کړو. پیغمبر علیه السلام ورته راغی، ورته ویل انصار برای څوک خو تاسو کې نشته؟ انصار ورته فرمایي یا رسول الله یو کس برایی دی. نبی علیه السلام ورته فرمایي هغه برایی کس څوک دی؟ نو دوی داسې په غف انداز کې ورته فرمایي یا رسول الله موږ نور ټول انصار یو، خو تاسو پکې د بار نه راغلي یې. یا نبی علیه السلام د مکی او انصار د مدینی. د نبی علیه السلام مور بیبي د مدینې منورې و، نو ورته فرمایي زم ستاسو خوره یم، زه ستاسو نه یم، داسې په خوږ انداز کې وایي نور څوک خو نشته. انصار ورته وایي چې نه، د الله نبي نور څوک د بهر نه دي راغلي. نبی علیه السلام ورته فرمایي ما ته ستاسو ګیله را رسېدله. نو مشران پاسید ګورئ، کشران چې کله یو خبره وکړي لږ او شانتي اوچته یا ګیله شکوه وکړي، مشرانو له دا پکار چې خپل کشرانو هغه د هغې د ناپوهۍ دپاره پاس یو صفایي پیش کړي. نبي علیه السلام ته مشران پاسید، انسان حیران شي وه. ای پیغمبره د دې مکې نه راځه مدینې منورې ته، موږ انصار به ستا مدد کوو، ستاسو به ولاړ یو. په هر محضر کې په هر جنگ کې انصارو د نبي علیه السلام لمن پرې نه ښوده، پسې روان دي چې په کوم طرف یې پیغمبر ورولي. حدیبیه کې چې کله پیغمبر علیه السلام بیعت کاو، هر صحابي پاسې د هغه جوشیله بیان کوي جنگ دی. انصار پانسید پیغمبر بیا موي چې ما سه بیعت وکړي چې جنگ ته ورزو کنه ورزو. انصار پاسې چې د الله نبی کته موږ په ځنګل ورولي، کته موږ په دریاب ورولي، موږ تیار یو، ته زمونږ د پاره आवाज کې. پیغمبر ویل ها، ابوبکر عمر علی بیعت وکړو، خو ما تاسو ته اعلان کاو او تاسو انصار هغه خلکو چې د پیغمبر علیه السلام سره په هر میدان کې ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشران وای د الله نبی مونږ کشران خو سند ویلي، مشرانو زمونږ د کشرانو بس ګیله شکوه کړي، تاسو په ناراضه نشئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغوی د مشرانو خبرې واورېدې، نو چونکې ګیله وه، دا د الله په نبی باندې اعتراض نه و، بلکې دا یو ګیله کوله او ګیله کېدی شي. او ګیله زمونږ خلک وایي د هغه چا نه کېږي چې تا ته ډېر نږدې چې ستا نه لري، د هغې نه څوک ګیله نه کوي. موږ د خپل اهل سنت والجماعت د رونو نه ګیله کوو چې کله په غلطه باندې ځي، خو ګمراه نو موږ ګیله نه کوو، شکوه ترې نه کوو. ګمراه واسې ګمراهي. پیغمبر علیه السلام ورته بیا څنګه حوصله ورکوي، ای انصارو یاد ساتئ که تمام خلق دا په یو وادی باندې رواني، د یو خوړ په غاړه باندې رواني، او انصار په یو بل وادی باندې رواني، نو زه به د انصارو سره روان یم او ځم به او دا تمام خلق به پرېږدم. نو ای انصارو ستاسو خوښه دا نه ده چې ماښام خلق د ځان څخه غنیمت کور ته وړي او ستاسو څخه د الله نبي ځي؟ هغوی ټولو په جمع ویل په خوشحالۍ، یا رسول الله چې تاسو زمونږ سره زمونږ هیڅ حاجت نشته دنیایي مال ته. مینه وه. دا عقیدې خپلول پکار دي، دا صرف واقعات نه دي، د دې نه موږ ته عقیدې میلاویږي.
نن په دې دور کې یو قام پرست مولا به راپاسي نوي فرقه به راوباسي موږ به په هغه پسې روان یو خوا کا زموږ د نبي په باره کې ګستاخانه جبه لقۍ لګیایي پیغمبر خدا علیہ السلام فرمایل که چرته هجرت نه وې زب الله په مدینه کې انصار استاد څخه پیدا کړي وي خو الله څخه په مکه کې پیدا کړم چې مدینه منورې ته هجرت وکړو کدا هجرت نه وې زب الله په مدینه کې پیدا کړي وي خو هجرت دې کزه په مدینه کې پیدا کړي وي بیا به ما د مدینه منورې نه هجرت کولې او الله ته دا نه خوخه چې زره مدینه منورې نه بهر لاړ شم اوزم او زما وفات وشي او نه ما ته خوخه ده امام مالک په تمام زندګۍ کې صرف یو ځل حج ته راغلی وجه سوا امام مالک به فرمایل زه دا نه غواړم چې زما وفات د مدینه منورې نه بار وشي دا د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم وطن دی زما خوښه دا چې زما وفات کیږي کنه هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وطن کې وشي نو هغه ته چې کله د اډګیرنه ورکړه حوصله ورکړه هغه ډیر خوشاله شو د الله نبی ته زمونږ سم خام کو کلی ته مدینه منورې ته هیڅ سم نه دی پکار ټول هر څه ورته ورکړه اے په هر میدان کې انصار وای اے محمد استاد اصحاب سمن خپل کور نیمو خپل کاروبار ورسه نیمو ان تر دې چې دوه خزي کړي یو خزه به پرې خو دا چې د الله نبی د استاد صحابي ته پني کاک دومره لوی مینه محبت عشق دیو جن خو الله نبی د مکی والاونو واغست او مدینه ته بوت چې نن هم تمام خلک اول مدینه ته زی بیا راځي مکه کې حج کوي دا د انصار برکت دی په مال باندې موږ سکو مالونه خو موږ اسیم ورکول ستا په مینه محبت کې بیا کم مال چې زمونږ په تور حاصل شوی هغه مال ته خپل باندې الله نبی ورکه خو ګوره موږ تا نه ورکو دا عشق دا یو عقیده ده افضل الخلائق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فتمام کائنات کې اعلی تاسو ذات دی چې تاسو زمونږ سه زمونږ دی دنیایي مال ته څه ضرورت دا یو مینه وا دا یو عشق دا یو محبت دا یو عقیدت ته زم که چرته دا عقیدت نه قانون تش پاشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله کار نه کیږي اثر توحید چې موخه چې ترسو ستا پزله کې د رسول الله عظمت نه خدا خرقوس چې وو خرقوس زویل خو سیرای چې ورته وای زول خو سرا د ګستاخانه انداز اختیار کو رسول الله علیه السلام لګیاله پر خپل مبارک لاسونو باندې مال تقسیمای صحابي فرمای چې یو کس راغه خرقوس نومې دی ادعج العينين مرتفع الوجنتين واسع الجبين كان آثر السجود مخلوق الرأس مشمر الإزار شپږ علامې صحابي بیانې فرمایي ادعج العينين جوری سترګې دی او کس د خرقوس نامې دا غراغه جوری سترګې دی مرتفع الوجنتين دا ګمبوري دا سره پرسیدلی غټ دی واسع الجبین کلاو تندی دی او مستدرک حاکم کی امام حاکم فرمای کان بین عینیه اثر السجود د دې دوانو سترګو په مابین کې یو ټافه د ډیرو سجدو د وجنه د ډیر منځونو د وجنه په دې تندو کې یو ټافه ده ګوره ورته فرمای کان اثر السجود اثر د سجدو په تندی باندې ښکاریدو مخلوق الراس دا سر داسې شین کانه خرول زمونږ د مفتی نجیب الله فاروقی نه زما په خبره ډیر خوښ شوی فرمایلی چې ګوره کټا سره طالب به زما مدرسې ته ناراضي چې غټ یختانی هغه طالب به زما مدرسې ته راځي دا بعضی محتممین اصل ځانت باټي قلال له جوړ کړي طالب العلم ته غټ یختان نه فریدي دا غټ یخته خود صحابه او د نبی علی السلام طریقه ده سر خریل خود خوارجو طریقه ده اگر که خارجی نه خو تشبیه ورسام نه پکار سر طالب وخره د حفظ د طالبان نه سرونه خرولي خالکه چې د حفظ طالب دی او بالغ نه د ګیره په مخ نشته بس دا کلاس ملګو په کلو کې حفظونه کیږي الته دی کوي نو دی په سرونه وخره شپږم نمبر صحابي فرمای مشمر الازار
دا پینسې خډيري را پورته کړل نن ممتاز یې دار خوارج نخي پینسې به بر دي زنګنانو تر رسولي فرمای رسول الله علیه السلام ته وای ما عدلت یا رسول الله ما عدلت یا رسول الله اے د الله نبی ته عدل ونکو دویم روایت به زوی بخاری شریف کې را نقل کیږي ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ فرمای بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من د الله د نبی خواته ولاړو وهو يقسم د الله نبی لګیا د تقسیم کوي مال غنیمت په خلکو کې تقسیمي فسماه اتاه ذو الخويسره دا ذو الخويسره چې دا راغه د الله د نبی مخته وهو رجل من بني تميم دا د بني تميم د قبيله فقال يا رسول الله د الله نبی ته وای اعدل اے د الله نبی عدل وکا د الله نبی تراغ ورته د الله نبی عدل وکا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله نبی ورته فرمای ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل هلاك شي چې عدل نکوم نو څوک به زمکه کې عدل کوي چې عدل پس مکه کې نکوم څوک به عدل کوي رسول الله عليه السلام یو ځل وی الله زما د امت دا عدل ما ته پرې چې زور سره عدل وکړه الله ورته فرشتہ را لېږي ولی محمد زاغ رب چې تاسو ته عدل حکم کوم زب خپل باندې عدل نکوم رسول الله فرمای یا رب ستا په عدل ګوته نه اوچتوم زما د امت داسې ګناهونه دي اے الله زما امت داسې ګناهونه کړي که چېرته دا ستا مخې ته په ورځ د قیامت راشي او ته د ټولو خلکو په مخ کې د دوی نه هغه تپوسونه کې نو زما د امت هغه ګناهونه زه نه غواړم چې راښکاره شي الله ورته فرمای چل اے زما نبی ستا د امت څخه زه داسې حساب کوم د دې ګناهګارانو سره انسان حیران شي سر د ځمکې انسان وای دا غ نبی په حق کې چا زمونږ د پاره دومره په غم فکر کې دی خپل باره کې خبره نه کوي الله ته ستا بې غیرت امتي چې تا د پینن غیرت نه درځي ستا په باره کې الله ته لګیا دی الله ورته هیڅوک به خبر نه کوم محمد خو زه به ورسره عدل کوم زه به حساب کتاب اخلم ذو الخویسره نبی علیه السلام ته فرمایي اعدل اے د الله نبی عدل وکا دا به همیشه ګستاخی خوارج تاسو به دیو ګورئ که دیو د الله د نبی نامه اخلي په ګستاخی به علي که د صحابي نامه اخلي په ګستاخی به اخلي که د امام نامه اخلي په ګستاخی به اخلي د الله نبی فرمایي ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل څوک به په دې ځمکه کې عدل کوي چې زه نبی محمد عدل نه کوم یو ګیلې په طور د الله نبی دا جمله وای فقال عمر یا رسول الله عمر راوړاندې شو دا سړی روان شو دا سلاړ مخې ته د الله نبی ته عمر راوړاندې شو ائذن لي فاضرب عنقه د الله نبی ما ته اجازت راکا زه د سر پاسوما دا څنګه سړی دی چې دا راسي زما نبی ته وای د الله نبی عدل وکا یو طرف ته جمله وای یا رسول الله دویم طرف ته وای عدل وکا ستا په عدل باندې شکایت کوي ستا په عدل کې دا شک او شبهه کوي عمر وای د الله نبی ما ته اجازت راکا سټه قتل کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای عمر دع فإن له اصحابا يحقر احدكم صلاته دی جملو ته د نبی ګورئ اولنی روایت چې ما تاسو وسلست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خالد بن ولید مولال ډیر مخ کی شو فرمای دعني اقطع عنقه یا رسول الله یو طرف ته عمر دی چې جلال والا دی بل طرف ته خالد بن ولید دی یو اول را وړاندې کیږي د الله نبی اجازت راکا ستا په عدل باندې دی خبيث ګوت او چا تکړه سر قتلوم دویم طرف ته خالد را وړاندې کیږي د الله نبی ما ته اجازت راکا سر قتل کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي پری دی دا د الله نبی فرمای پری دی دعه پری دی چیزی داس په خفګانی انداز کې د الله نبی وای چې پری دی
خلق به زما دین ته ناراضي وي چې خپل مرګري وجني دا کافر د دنیا به وتختی اسلام ته به ناراضي وي چې دا محمد خپل مرګري وجني ځکه به ظاهر خدا ځان مسلمان خدا ذوالخوی سره خرقوس خزان په ظاهر باندې خلکو ته مسلمان خي پتندی کې صحابي فرمای کان اثر السجود د سجدو نشانونه پتندی کې پنسي خوچته کل دي زنګرانو ته رسول دي هاي هاي رسول الله عليه السلام وي بیا به خلق ناراضي زما دین ته وي چې خپل مرګري واچني نن چې موږ اهل سنت والجماعت څومره خاموشي کو صرف د اسلام په بنیاد کو څنګه رسول اقدس په صحابه ته پری دی چیزي خلق به اسلام ته ناراضي زمنګ سم د اسلام غم او فکر دی کنه موږ ته د دې دور خناس معلوم دی موږ ته د دې دور گمراه معلوم دی موږ ته فرقي والا معلوم دی موږ ته جهنمی معلوم دی رسول الله علیه الصلاۃ چې کله د اسلام شانتلال نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه ته فرمایي ان من هذا نبی علیہ السلام فرمائی یخرج قوما یقرؤون القرآن یقولون من قول خیر البریہ رسول اللہ فرمائی دد اولاد نه بداس نسل بد راوزی دد خاندان نه دد اولاد نه بداس یو نسل راوزی قرآن بلبلی په ظاهر باندې اے دا کم سړی چې ماته عدل دیونه کد الله نبی یا عدل وکد الله نبی د قوم نه د اولاد نه په دغه سیده خلق رواني بظاهر به قرآن وي یقولون من قول خیر البریه خی خبری بکی بهترین خبری بکی خلق به متاثر کی ګورئ چې دا علامه په دې ځمکه کې نن په څومره خلکو کې موجوده ده څومره خلک په گمراهۍ پسې روان دي سوار لسوا اتسلویخ کال وړاندې زما نبی صلی الله علیه وسلم لګیا دی فرمایي چې بدسې خلک رواني داسې نسل به د نه راوځي قول خیر البریه علما فرمایي چې د دین مراد حدیث دی امدا به په زبانی چې موږ د الله کتاب وایو موږ د نبی حدیث وایو نبی علیه السلام وایي ابد دې خبیث د نسل نه راوځي د کوم سړي چې ماته وې عدل دی ونه کو د الله نبی خو نبی علیہ السلام فرمائی دا به صرف په ظاهر باندې قرآن مخې ته نیسي صرف په خوله به زبان به لګیا چې زه د نبی حدیث ویم لا یجاوز تراقیهم د دې مرونه چنغړق نه ښکته به نسی دا د خوارجو مشر دی یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیه د دین نه به داسې وځي داسې به د دین نه وځي لکه څنګه چې تاسو تیز غشی ولئ ښکار چې څومره تیز په دې غشي ولي او دا غشی بل اړخ ته وځي په دې غشي باندې بیا اینه نه د دې تیزوالي د وجې نه دومره زر به د دیونه ایمان وځي ان تر دې چې حدیث مبارک کې راځي داسې دور به راشي سار ته به انسان مسلماني ماښام ته به کافر شوی ماښام ته به مسلماني سار ته به کافر شوی دا نن موږ په خپلو سترګو باندې دا خلکینو خو موږ پسې روان یو د قرآن او د سنت دعوی کوي په منبرونو مخې ته به قرآن ښودی مخې ته به د حدیثو کتاب ښودی دا حدیث او دا قرآن به د مرۍ نه ښکته پیغمبر وی نه ځي اوس به تاسو علاماتو کې مواورئ په دې 50 علامو کې چې تاسو ته به سپینه پاڼې په شان ښکاره شي خوارج په دې دور کې څوک دي او په دې دویم حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي په کم کې چې راځي عمر را وړاندې شه د الله نبی اجازت راکړه دا سر د دې خرقوس ذوالخیسرانو جدا کوم رسول الله علیه السلام وی دعه پریدا فإن له اصحابا دلته صفال پاس د الله نبی ادا کوي چې د بس مرګري يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم داسې منځونه به کوي امت خبردار اوسئ تاسو به خپل منځونه ډیر کمزوري ډیر بدترین عمومي چې کله د دې منځونه عمومي کله چې دیو په منځ وای نه تاسو به وای چې زمونږ سم منځونه دي کله چې د دیو امام په مصلی ودرېږي تاسو به خپل امامان ډیر حقیر ښکاره شي چې خو د دیو په شانتي منځ نه کوي دا څومره ښکلي منځونه کوي اوږده اوږده رکعتونه کوي 360 منټه کې لګیا دی رکعت کوي غور کوي د الله د نبی په دې الفاظو نن موږ خلک ولیدو فلان کې مولوی صاحب جنازه ډیر اوږده کوي
پلان کې مولیان چې د هغوی جنازې او منځونه ډېر اوږده کوي خو د دې مراد دا نه دی چې دا ځان څنګه مونځ ستا په مخ کې داسې کمره کې ځان لم کوي نه ستاسو په مخ کې صرف د دوکې دپاره چې خلک پسې روان شي وایي چې جنازې خو فلان کې مولیان کې ډېرې اوږدې جنازې کوي پیغمبر فرمایي کله چې تاسو د دې مونځ اینئ د دې خوارجو چې د ده د نسل نه به راوځي تاسو که د دې امام نه د دې حدیث نه فی الجمله دا خبرې راوځي که د دې امام ستاسو خلک ویني وایي چې زموږ امام خو داسې مونځ نه کوي دا څومره ښکلي مونځونه کوي څومره ښکلي اوږدې جنازې کوي خو احادیث موږ ته دا وایي چې کله دوی ځان ته شي نو انتهایي سست وي انتهایي بدترین خلک دي دا صرف تاسو ته ښیي چې ځان د باندې ومني نوجوانان سوی ویورشیپی سیواش لائکی سیواش کامنٹ سے سیواشی خلق پی تفسیرہ خاکی خلق کوئی چی ماشاءاللہ دا گوت دا سلقی زما دی گوتی تا گوری خلق ډیر ګوري چې څومره خپلې منځونه کوي وصيامه مع صيامهم خپل روجې به زما خلکو تاسو یاد ساتئ اهل سنت والجماعه ای زما صحابه تاسو به د دې روجې چې کله وینئ خپل روجې به ته ډېرې حقیر ښکاره شي دومره کوشش به کوي په اعمالو کې یقرؤون القرآن د الله نبی فرمایي قرآن به وایي لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية دا قرآن او دا روجا دا منز هیڅ عبادت به د مرۍ نه ښکته نه وي دننه به ګندی ټول او اصل معامله هغه د زړګي ده د زړه معامله ده زړونه به انتهایي ګندی هسې به اوږده رکعتونه کوي هسې به روجې نیسي هسې په زبان به قرآن مخې ته نیولی لوډ سپیکر به یې لګولی چې زه درس د قرآن ورکوم هسې په زبان به دا دعوې کوي چې موږ قرآن سنت وایو دا به د مرۍ نه ښکته نه ځي ان تر دې د دین نه به داسې وځي لکه آسان مثال یې والی تاسو کالتوس اولئ او دا کالتوس چې کله بل طرف ته وځي نو په دې د ینې نشان نه دا دومره په تیزۍ باندې وځي دقه شان به دوی د اسلام نه په تیزۍ باندې وځي علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه الشافعي فرمایي اصل الفتنة من ذو الخویسر التمیمی وكان رأس الخوارج اصل فتنه را د ذو الخویسره چې خرقوس نامه وا د تمیمی قبیله وو دا د خوارج سردار او مشر سره د دنه شروع شوه دی دغه مختلف گیمونه چلول کله چې صحابه کرامو ته دا حقیقت ښکاره شي چې د خاصی پینسیو چتی کړي در په تندې کو سجدو اسی نشانونه جوړ کړي وګد رکعاتونه کوي نو د نور گیمونه شروع کړو یو کس س جماعت به پټ په پټه تیارول د نبی علی السلام او د صحابه د پاره نقصان رسولو د پاره د خپل خارخ د دیو نقل اړیږي د خوارجو په هر دور کې تاسو ګورئ نو د عمرګره تیار کړو د غنوم عبد الله یو پیر د الله نبی صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي په وړاندې باندې خپل صحابه سناس دي نو صحابه ذکر کوي چې دلته یو کس عبد الله نامه ده ډیر وګد رکعاتونه کوي د الله نبی ته لګیا دي اې د الله نبی او صحابي را وړاندې شو یا رسول الله د عبد الله دومره وګد رکعاتونه کوي چې انتهایی په منځ کې پاجزي ولاړی د الله نبی داسې غوسناک انداز کې شو څه جواب ورته نه ورکوي ځکه هغه تر پته و د باطن الله د وحي په ذریعه خبر کړو چې باطن دغه کس څنګه د خود زویل خو سره د جماعت نه دی اسی په ظاهر ځان مسلمان خي ځان د بچاو د پاره بل صحابیم صفات شروع کړه چې ها یا رسول الله دا زویل عبد الله نامه چې دا یو داسې شخص دی یو داسې کس دی ډیر وګد رکعاتونه کوي وګد سجدي کوي دومره ښایسته مونځ کوي روجې نیسي او مخکې خود الله نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام خبر کړي د ذوال خویسرانه چې ستندو باندې د سجدو نشانونو ته مګورئ اوچت پینسو د خلکو ته مګورئ وګدو منځونو تر خلکو مګورئ دنه وګورئ نو چې بل صحابي کله دا خبره وکړه په دغه ټیم کې د عبد الله نامي کس را روان دی د ذوال خویسره د پالټۍ والا کس دی
راغه سیده سلام وکاو مسجد ته نوت صحابه کرام را وړاندې شو صحابي وي دا د الله نبی هغه کس دا د الله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ورشه زما تور راوړی صحابه کرام حیران شو چې د الله نبی په تور باندې په دې ټیم کې سکی نه د مخ کې نه خو د مخ کې د جنگ خبرې کولې چې کله به جنگ ته تو دا خو جنگ ته نه ځینو په دې تور باندې د الله نبی سکی د الله نبی فرمای ورشه زما تور راوړی د حکم تعمیل صحابه وکړه تورې ورته راوړه تورې د تیګ نه راوایسته کې داس په دې پتون باندې کېښودو ابوبکر خواته ابوبکر ته تور ورکړه ورته ابوبکر مسجد ته نه وزاره کم کس صفت چې د صحابه کرامو کاو کده سجده په حالت کې کده قیام په حالت کې که رکوع کې که په تشهود کې که په دعا کې مشغولي سر ته پرې کو ساري راوړه صحابه حیران دي ابوبکر تور راواغسته دن نه ووت چې نو دا سړی په دغه ټیم کې به د قیام کې ولاړ دی او داسې په عاجزۍ باندې ولاړ دی ابوبکر پزله ونه کو راوته یا رسول الله سړی په مونځ ولاړ دی دومره په خشوع خضوع مونځ کوي زما زله ونه شو د الله نبی تاسو راشي وینئ بیا حکم وکړئ د هغه خو ډېر ښایسته مونځ دی اسې غور کوي د ابوبکر په شان سړی د ځانه متاثر کړل دی و د 14مې صدۍ بوډا تا به څنګه په اوږدو سجدو باندې نه متاثره کوي په اوږدو رکعتونو به دې نه متاثره کوي د قرآن په تفسیر به دې نه متاثره کوي په خبرو به تا څنګه نه متاثره کوي د ابوبکر شانته سړی وایي د الله نبي داسې په عاجزۍ مونځ کوي چې راشي یو نظر خو وینئ که نه نبی علیہ السلام تی تور واغسته عمر ته ورکړه چې عمر نه وځه که په هر حالت کې نو سر ته قتل کا سر ته پرې کا عمر چې نو وته نو هغه دغه ټیم کې سجده یا رکوع حالت کې دی د عمر په شان جلالی انسان هم پزله ونه کو واپس راغی د الله نبی او نظر خراشي تاسو وی نه کنو د عمر په شان انسان پزله نه کوي سر ته نه وي د عبد الله نامي خارجي نه هغه داسې رکوع کوي وګدي رکوعګانې کې دا سټې کو کړلې په 560 سپیډ کې روان دی دومره په عاجزۍ مونځ کوي ښایسته نبی علیہ السلام تی تور واغسته او پتی کې دننه کړه داسې په دې پتون باندې کېښوده هاي هاي حیدر را مخکې علي رضی الله تعالی عنہ د الله نبی تور راکا سپی کې علي ورزم او عزت لسر راوړم ته ګوره نبی علیہ السلام تور د تیک نه وایسته ورته وای هو علي دا واخله خو علي چې ته ورځې کنه به تلی علي رضی الله تعالی عنہ رامنډه کړه مسجد ته نه وتی وی کا هغه د جماعت نه وته د مسجد نه وتل راغه د الله نبی ته یا رسول الله سره خو رښتیا تل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ورشه چې چرتم پلار کې ونی واپس راولې علی ما در تنویل چې تور زی هغه بتلی دا اوس نبی علیہ السلام خپل صحابه ته خی کله چې دا کسر اوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای دا صحابه کرام ستاډیر صفاتونه کول چې ته داسې پاجزي وګد رکعاتونه کې غټي سجدي کې د صحابه کرام ستاډیر صفاتونه کول وای کله چې ترالی او مسجد ته نوتی د ټیم کې ستا په دزله کې یو خبر راغلی و هغه خبره زما د صحابه ته پیش کا دا د نبی علی السلام د جلال او د جمال روب او دباو چې هغه دروغ نه ویل فورا د خلین رښتیا خبره وتله وای کله چې زما مسجد ته نوتم زما په ځله کې دارال دیو به مراؤون به خلکو ته خپل وګد رکوع سجدي او جنازي او منځونه او روزي خو د قران تلاوتونه او خوږی خبري به خلکو د فاره کې امت خبردار شي ورته وای کله چې د الله نبی زده مسجد ته نوتم زما په ځله کې دارالو چې نوتم په منځ ودرېدم چې په دې وخت کې په مخ د ځمکې په مخ باندې زمانه افضل ترين بل څوک نشته استغفر الله یعنی زمونږ عقیده خدای چې په تمام کائناتو کې د رسول الله علیه السلام په شان افضل نشته او دې کس دا داوا وکړه چې زما مسجد ته نوتم په منځ ودرېدم زما په ځله کې دقه وا چې زمانه په مخ د ځمکه غوره شخصیت بل نشته یو صحابي د بل نه را مخکې کیږي بل د بل نه یا رسول الله تور را سر ټکټ کو دا د څنګه دا وکړه دا خو تاسو نن ځان غوړه غني
د خوارج همیشه کار دی پتا باندې نه قرآن مني نه سنت دا پتا خپل منمانی کوي منمانی چې په ما بسیرا خلق روان شي امدا خارجیم دسیو د الله نبی ورته وسه پری دی چیزی پری دی پری خو چې کوسه تاسو وځنی و چې دې سړی خود سي وګد منځونه کول خی عبادتونه کول زمه مده فهم د پاره نو د دې نبی صحابه او د قتل کو زکه چې دنه غټه داوی وکړه په مقدس مکه باندې نبی علی السلام ول پری دی یو بل ګم بیا د ذل خو سره شروع کړي دا دویم ناکام شو صحابه کرامو باندې د الله نبی یو ښکارا کوي او موږ ته خید تعلیم د پاره ذل خو سره د ځان سره 12 کسان پیدا کړ مختلف روایت دی 12 یا 14 او د مسجد زرار بنیاد کې خو چې مسجد زرار موږ ځان له بل مسجد جوړ کو پاغي کې د دین نبی او د صحابه کرامو په خلاف باندې کار چلو نو د مسجد په نوم باندې دریم گیم دی چلای اول گیم چې چلای هغه د قران او د سنت په نوم باندې د وګدو منځونو او د جنازو په نوم دا ټول علامات ذکر کوم صرف واقعات نه دی اجي سیب دا ټول د دیو علامې ز تاسو په وړاندې باندې ذکر کوم خو که تاسو د غور او فکر نه کار والی نو مسجد زرار هر هغه مسجد ته وای چې هغه د اولنی مسجد په مقابله کې په کلی کې جوړ شي چې موږ په خپل منځونه اذانونه کو او دا اولنی مسجد وران کو دغه مسجد ته وای مسجد زرار دا صرف د هغه دور مسجد زرار نه ده په هر دور کې بعضی خلک مسجد زرار جوړي محله مسجد وراني د کلی جامع مسجد بوران کې خوا او شاته بل جنکو مدرسې سوق جوړي کی سوق ورته مسجدونه جوړ کی بے شماره صرف د دې لپاره چې د اولنی مسجد دی خو خلکو ته د اهل سنت والجماعت ته نقصان ورکو او خلک د دیو نه راواړو بیا خوا کده شپې په ترماسونو کې چینو راوړو منمانیانی کوي په امت باندې منمانی نو بل گیم چې شروع کا مسجد زرارو دای جوړ کو د الله نبی صلی الله علیه وسلم ترالو چې تراشه د تبرک د پاره پکې مونږ وکا دای خیالو چې د الله نبی کله راشي نو خلکو ته وفات ولګي چې دار مسلمانانو خیرخوا خلک دي نو موږ به پکې بیا سحر ډیر پاسانه وراچو او که چرته موږ مسجد جوړ کو د الله نبی را نغي نو بیا خو به خلک موږ ته ناراضي کنو وای به چې د الله نبی ورته نه دی راغلی دا ګیمونه چې دی په مختلف شکلونو کې د مسلمانانو په خلاف باندې چلای لګیای رسول الله علیه السلام په دغه ټیم کې غزوه تبوک ته روان ورته و فرمایل چې زه تبوک غزا ته ځم دې ټیم کې وزګار نیم چې کله واپسې کې راځم بیا وراشم دلته به ان شاء الله 2 رکعات منځم وکم د تبرک د فاره خلکو ته دعوت هم ورکم خطاب به ورته وکم تبوک ته چې کله لاړ واپسی کوله او دې مسجد ته ورته الله ورته آیاتونه را نازل کو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله اے نبی دا هغه مسجد ده چې د خلکو جوړ کړل دا مسجد ده مسجد نه ده دا مسجد زرار ده دا امور چل ده تفریقا بین المؤمنین دا د مسلمانانو په مابین کې فرقواریت اچي نن خلک د اهل سنت والجماعت په مقابله کې مسجدونه جوړي او زمنګ دا کشران نه پوي دا لمنډي وي په چتونو کې کارونه کوي ځان خبردار کوي د دینه پدې کې سه مالي نبی علیہ السلام تعالی وی دی مسجد تمنزل مورزا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه پا آغا مسجد کې ودریګه کم چې د تقوا د پاره جوړ شوی دی دا د تقوا د پاره نه دی دا مسلمانانو ته مورچلی دي مسلمانان په تفریق کې اچي د اهل سنت والجماعت خیستا عقیده تیری دا دې لپاره جوړ شوی دی چې تاسو ته zarar نقصان درکې تقوا نه دا د ریا د لپاره جوړ شوی دی خپل نبی تعالی وایي چې دې مسجد ته مورځه
خپل نبی ته الله منع کوي. وسو چې د الله د نبی په شان بهترین شخصیت د تمام کائنات نه اعلی او افضل هغه ته وایي چې ته د مسجد ته مور ځانو ما تا عوام منګه ولي ور روان مسجد زرار د دغه آیاتونو نه راوځي چې د مسلمانانو د فرقو د پاره جوړ شي د تقسیم د پاره. کله تقسیم کا خپل سنی عقیدت والا خلق تباہ برباد کا دغه د پاره جوړیږي دا یو مورچلی دا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. خلق ته خودنه کوي الله پکې نه یاد سره پاسره خودنه د پاره پکې وګد رکعاتونه وکي. د الله نبی ورته بیا دومره غوسه کې دی ورته ور نه رغه ورته وای الله ورته حکم را لیږي خلکو ته وایا زنانو ته چې کور دا خشاک را لیو پکې اچي. الان کې مسجد د دې ځای تاسو غور فکر وکي پاغي کې څوک معمولی شان ګندګي اچي یو کان کې پکې واچي لکه دا مړ خر پوسته کې دي چې پکې اچي. الله ورته وای چې دا مسجد چون کې دینو خو نن زمونږ د مسلمانانو ذهن په دې نه راخېږي. مونږ وایو چې مسجد زرار بس هغه وو. نه 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 نن هم ستا په محله کې ستا په کلي کې خلک دا جوړی لګیا دي جوړی صرف د خودنې د پاره مسلمانانو ته د ضرر د پاره د مسلمانانو د تقسیم د پاره دا لګیا دي جوړیږي. او منګ خپل چاندې رالو پاغې کې ورکو شرم هم په من کې نشته د زخیو ان شاء الله د خپل صدقو صبر بازي خلک جهنم ته ځي د خپل خدمتونو صبر بازي خلک جهنم ته ځي. په دغه کې یو کس عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله دا کسان ورته معلوم شي چې کوم کې دا خارخ دي مسلمانانو ته نبی ته نقصان ورکي عمر دیو یو عام کاسو هغه ډیر زیات دینکارو او هغه دیو د مسجد څخه راغلت په یو محله کې اوسېدو د مسجد زرار سره نو دیو په سرال ډیر صفاتونه ورته کړی چې مړستا خو خوږ आवाज دی خپل قرات دی خپل عالم قاری تر ازو مونږ ته امامت کوه نو هغه ورته په یو ټیم دوه ټیم امامت ور کړو. عمر رضی الله تعالی عنہ راوغخت ورته وی د نن بعد به دلته امامت نه ورکه. صحابه کرام ته عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې په دغه سی بسوک منظم نه کوي نه پس د رسول الله په دور کې چا منځو کو اے صفا صحابي مومن هغه خود د خارجانو په شان نقصانی نه خو فنا پوي کیا ته سپاتو چې دا یو گیم دی. عمر په دومره ټیټه پابندی لګي دا نن چې موږ څومره تباہی د پاکستان دلته پابندی نشته هر سړی ماټي قلا د په منبر باندې کینا. د عمر په دور کې د عراق امیر گورنر ته چا خبر ورکو چې دلته څخه خلک د شپې را جمع کیږي او جلسې جلوسونه کوي او قرآن درسونه ورکوي مثال او حدیث وي په خپلو کې دینی مجلسونه کوي. هغه گورنر ویل که زه داسې منع کوم نو خلک به زما په خلاف را پاس نو خطی ولی که امیر المومنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته عمر دلته څخه خلک دی هغه را جمع کیږي ځکه په خپل باندې اقدام چتم اسنه چې څوک شکایت په ما ته در نه وړي دیو جن مخکینه ما ته خبردار کړی ستاسو حکم دی. عمر ته چې خطر ورسید هغه بیر ته خط ولیکو ورته وی چې دا ویسې دی گورنر ته ورکې چې فورا تم راشه گورنر صاحب او دا خلک هم د ځان سره ول الس دولس کسان گورنر ته خط ولیکو. گورنر چې خط وکړو ته پاغي کې امیر المومنین عمر لیکل دي چې تم راشه دا کسان هم راوله دا خلک د ځان سره روان کړ راي وسته. امیر المومنین عمر ورته وی چې تاسو د شپې نه درسونه د قران کوي حدیث وای ادینی مجلسونه تاسو د شپې کوي هغه ورته وی چې ها امیر المومنین منګي کو. عمر رضی الله تعالی عنہ به همیشه سزا په جلات ورکوله. یو کس ویل یو خادم ته چې ورشه او د کجوري ډانګي را مات کړه د رډونو نه یو خونونه پاغي کې وبې دا ډیر سخت د نور چوکو او د نور درو په نسبت باندې دا ډیر انتها سخت رامات کړو. بیا امیر المومنین په خپل لاس کې ونیو چې امیر او مشرم کم یو د امیر تر وایستو او شروع ورته وکړه. هغه ورته چغې کړې چې امیر المومنین هغه کم خلق چې ستا په ذهن کې دی منګه غنی یعنی خوارجو. عمر رضی الله تعالی عنہ خوارجو ته دومره غوسه ده وسوای بیٹا د عمر خلاف ورزی د شیطان تابعداري
د عمر رضی الله په دور کې چا به زید امیر المؤمنین د دستخط نه درسونه د قران دا نشو کولی. دا نن چې تاسو په میډیا باندې ناسي هاي من خلکو ته چغي و خو چې پر سړی پسې منډي موخه عوام یې خرابې. تاسو نه فیږئ تاسو ته دنیا کې امیر المؤمنین عمر نشته چې ډانګې درته ونیسي، خو ان شاء الله په آخرت کې په قبر کې به درته هغه فرشتي نیسي، پته به مو ولګي. ما بیګاړو مرازه حق ته فتح به مو ولګي. نو په هغه دور کې به هغوی دومره احتیاط کاو چې چا به زه ترجمې او قرآن درسونه نشو کولی. هر سړي ته د دې اجازت نه و، ځکه په دې کې مختلف ګیمونه چلیږي. نن مسلمان دومره بې غیرته کو چې په نبي علیه السلام پسې ولا خبرې کوه. قسم په الله که دې اوسني مسلمان ته غیرت راشي، بیا خصوصا دا پښتاني چې څومره بې غیرته کړو د 2-3 څیزونو چې ورته راوتي دي، د لاندې سي د وچولو د انزلو طریقه به ورته ورځي. نو هغه به مو زه به هم اجتهاد کوم او زه به هم خلکو ته قرآن ویم، زه به هم د نبي د حدیثو جانچ پړتال کوم. زمړه د خپلې ښځې جانچ پړتال دی وکړه، د خپل کور جانچ پړتال دی وکړه، ته راپاسې د نبي علیه السلام د حدیثو جانچ پړتال کې. که دا د عمر دور وی زما د رب کائنات په ذات قسم که دې وي ژوندي په ځمکه پریښي وي، دا دومره خطرناک دی. که دا د بې برکته په نوم دی او که دا د منیر شاکر اینډ کمپنۍ په نوم دی او که دا د غفار په نوم دی، که دا د هر فتنې په نوم دی او که دا د ډاکټر په نوم دی او که دا د انجینیر په نوم دی، که دا د غامیدي په نوم دی، که دا د پرویزي په نوم دی، که دا د جماعت المسلمین په نوم دی، قسم په الله په پاکستان کې هر فتنه راوځي او ګیلیم بیا د پاکستان بې غیرت عوام کوي. امیر المؤمنین حکم کړو نه پسې چا د رسول الله په دور کې مونږ کاو، نه پسې چا د ابوبکر په دور کې مونږ کاو. د عمر په دور کې یو زګین کې بیا یو نوې مسجد جوړ شو. هغه خلکو تم دا قاری ډیر غوړ ښکارېده، خو په دغه عمر پابندي لګولې وه. نو خلک به راتلو او د امیر المؤمنین نه به یې تپوس کاوه چې مونږ خو مسجد جوړ کو، اوس په دغه مسجد کې مونږ یو پلان کې امام مقررو، هغه امام ولبوزو. امیر المؤمنین ویل چې امام هم لږ زما مخې له راولئ. نو دغه قاری د حضرت عمر مخې له راغی. عمر ورته وی ته هغه نه وی چې تا په مسجد زرار کې جمع ورکړې وه؟ هغه ورته امیر المؤمنین ما خو تا ته ویلي مو، قسم په الله ما ته څه پته و چې دا د مسلمانانو د فرقواریت دپاره جوړ شوی دی، دا جدا کوي، دا د الله نبي ته چل دی، دا خو ګنده خلک دي، دا مسجد نه دی، دا یو زرار دی. ما ته خو د دې سم پته نه و، په ما پسې خلک راغلي چې ته راشه موږ ته جمع راکوه. بس زما نیت خالي سو په دې وجه باندې عمر رضی الله تعالی عنہ ورته زه چلو چې ستا نیت ټیک و، نو دا اوس بوځئ تاسو پسې مونځ کوئ. عمر د نبي علیه السلام په دور کې منع کوي چې مونځ به پسې نه کوئ، د ابوبکر په دور کې بس څوک مونځ نه کوي، امام قاری نه ګرځئ، صرف دې وی خبره باندې چې 2-3 ټیمه مونځ په مسجد زرار کې امامت ورکړی و، صفا مومن صحابي. نو عمر بیا فتوا جاری کړه، نو ایبوت. نو دا مختلف ګیمونه د دیو چلیږي. د دې نه به مسلمانان ځان خبرداري ځان به بېغمه کوي. نو د الله نبي موږ ته علامات بیان کړل دي، وستاسو دغه علامات ګورئ او په دې دور کې چې دا په چا کې موجود دي. والله العظیم صفا خبره کوم، امین الله بشاوره دی په خپل جماعت په خپل فرقې باندې پردې نه راچي، بې برکته منیر شاکر دی په ځان پردې نه راچي، غفاره دی په ځان پردې نه راچي، فرویزه دی په ځان پردې نه راچي، غامیدی دی په ځان پردې نه راچي، اسرار احمد دی په ځان پردې نه راچي، انجینیر مرزا دی په ځان پردې نه راچي. منګ اهل سنت والجماعت صفا خبرې کو چې دا علامات په دې ټولو کې موجود دي. پیغمبر خدا علیه السلام په مختلفو روایاتو کې بیان کړل دي. د خوارجو دا یو علامه په دې کې موجوده ده. اولنۍ علامه دا ده یقرؤون القرآن، په ظاهر به قرآن خووي، لا یجاوز التراقیهم، دا قرآن به د مرۍ نه ښکته نه ځي. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، د الله نبي
نبی فرمایي د دین نه به داسې وځي څنګه چې غشې په تیزۍ لاړ شي د ښکار نه هغې طرف ته وځي په دغه غشي باندې د ینې نشان نه وي داسې به دیو د ایمان نه وځي بیخي د ایمان نشان به پرې نه وي یحقر احدکم صلاته مع صلاته داسې اوږده منځونه به کوي داسې اوږده منځونه جنازې به درته کوي چې ستاسو ته به خپل منځ تاسو ته به خپل امام تاسو ته به خپل مسجد حقیر ښکاره شي د الله نبی فرمایي وصیامه مع صیامهم داسې روجې به نیسي تاسو ته به خپلې روجې ډېرې حقیر ښکاره شي داسې قسمه روجې به نیسي پیغمبر فرمایي احداث الاسنان د دیو ډلې ته چې نه وځي د دیو فرقې ته چې نه وځي پیغمبر فرمایي کم عمره نوجوان به نن ووایي یو بوډا چېرته وابي شوی دی که وهابیت تاوړي که په منیر پسې ځي که په بې برکته پسې ځي که په غفاري پسې ځي که په میرزا پسې ځي که په پرویزي پسې ځي که په غامدي پسې ځي قسم په الله به تمام نوجوان د الله نبی فرمایي احداث الاسنان یاد ساتئ چې دا به نوجوانانی په دیو کې به مشران نه ننوځي او دیو ته چې اوړي هغه به د نوجوانانو ټولی نبی علیه السلام فرمایي سفهاء الاحلام خوارج به بې وقوفئ نن تاسو په دې خپله زندګۍ کې وګورئ چې څومره بې وقوفه دي د الله په ذات مې قسمي په امین الله بشاوري پسې به ځي او د صحابه او شاګردان تابعین تبع تابعین به پرېږدي صحابي به پرېږدي په امین الله پسې به ځي د دې نه بل غټ بې وقوفه شته خو ځان له د روپو دپاره اورېدلی پیغمبر خدا به پرېږدي او په بې برکته پسې به روان شي چې هغه غریب خپل چوت چوت نشي سنبالولی صفا صفای په دې وجه باندې ویم چې خبره زما د نبی د ذات ده خبره د صحابه کرامو ده خبره د ائمه کرامو ده د دې نه بل غټ بې وقوفه شته چې په دې دور کې په دې دور په مولا پسې ځي او څوک چې د ایمان په حالت کې تل په هغې پسې قدم نه الي د کومو خلکو بشارتونه چې په قرآن حدیث کې راغلي دي په هغې خلکو پسې نه ځي د مدینې په نبي پسې نه ځي د کائناتو په نبي پسې نه ځي د دې دور په مولا پسې رواني دا به بې وقوفه د دې نه غټ بې وقوفه بل شته د دې دور مولا ته قرآن او سنت وایي د ده نه بل بې وقوفه شته دا د خوارجو اصلي نښې دي یقولون من خیر قول البریه نبی علیہ السلام فرمائی ہمیشہ بدیو خوږې خبرې کوي یا دویم مراد علما وای قول خیر البریه د دین مراد د نبی علیہ السلام احادیث دي ہمیشہ چې تا ته مخې تکینی دوکه چې تا ته در کوي تا چې گمراه کوي تا ته د نبی علیہ السلام حدیث وای اتم نمبر فرمائے نبی علیہ السلام لیس قراتکم الى قراتهم بشیء ستاسو چې خپل قرات ته ګورئ د هغوی د قرات په مقابله کې به اسم نه د رمضان په میاشت کې د دوی تراوو ته ګوره اواز به داسې اړی راړی شاته به په خلکو پروا نه وي ځینې خلک به پسې روانې بې وقوفه نبی علیه السلام د مخکې نه وایي چې تاسو ته به خپل قرات د دوی د قرات په مقابله کې ډېر حقیر کم ښکاره کېږي دوی به داسې قسمه قیراتونه کوي ما ته چا یو وښودو په پنجاب کې تراویح ورکوي ویل ډېر مالداره دی وهابي دی دومره ښکلی قیرات کوي قسم په الله ما ته دا د نبی علیه السلام خبر را یاده شوه خوارجو قیرات چې تاسو کله واورئ د خپلو مسجدونو امامان چې سني علما ستاسو په مسجد کې دي ښه علما دي چې د پیغمبر خبرو ته ګوري د صحابه کرامو په طریقه روان دي هغه به تاسو پرېږدئ اولی جي په پنجاب کې پلان کې مالداره سړی دی دومره ښکلي تراویح ورکوي دا د خوارجو نښه ده زه نه وایم د الله نبی په خپله وایي لیس قراتکم الی قراتهم بشیء ستاسو قرات به د دوی د قرات په مقابله کې هېڅ هم نه ښکاري داسې قسمه قرات به کوي چې ستاسو قرات به د دوی د قرات په مقابله کې هېڅ هم نه که دنیا هر څه وی دی پیغمبر خو فرمایي چې سفهاء الاحلام دې بې وقوفه ته پته نه لګي چې دننه ګنده دی په ظاهر باندې دې غلطۍ بیا پیغمبر فرمایي نه هم لا یجاوز ایمانهم تراقیهم بره د الله نبی فرمایي چې د دین نه به وځي په نهم علامه کې د الله نبی فرمایي چې د ایمان به د دیو د مرۍ نه ښکته بلکل نه ځي صرف بره به درته ایمان ښیي نور به ښکته د دیو ایمان جسم ته نه کوزیږي
لسم د الله نبی فرمای یقتلون اهل الاسلام، اهل اسلام به قتل کوي، دا غیو د قتل پتوی به ورکوي. والله العظیم د دې وهابیانو کتابونه زمونږ سره پراته دي چې دیو د اهل اسلام په مقابله کې د انګریز څومره سپورټ کړل. خلافت عثمانیه چې مسلمان سوپر پاور، نن چې امریکا ځان ته څنګه سوپر پاور وای، د دین هغه سل چند اوچاته وا اچا ختم کړه، ا دې خلکو ختم کړه، دا په سر چې ټوټې راچې مخې ته دا یوي علامت تاسو ګورئ، بیا یې تللی چې په نن دور کې پچا کې موجودی دي. پیغمبر وای چې دا په هر دور کې د الله نبی فرمایي ولسم ويدعون اهل الاوثان، بوتان والا به پریدي، هغه ته به دومره تکلیف نه ورکوي څومره چې اهل اسلام والاو ته تکلیف ورکوي. حقانی شیخ صاحب چا قتل کو، غلام حضرت مولی صاحب چا قتل کو، تا ګوره چې نور در نه څومره د خبرې خلک عالي بیا چغې وخه چې دا پلان کې قتل که پلان کې، نه 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 دا ګیمونه دي، د مولا نه قتلیږي په دې بابات کې. زما هر علیم چې هغه دفاع د مذهب او د مسلک کې هغه قتلیږي ختمیږي، اهل اسلام به وجني، بوتان والا به پریدي، هغوی سه به دومره بغض غداوت نه ساتي لکه څومره چې د اهل اسلام والاو سه ساتي. دا جملې د دې احادیثو نه راوځي. دولسم د الله نبی فرمای شر الخلق والخلیقه، په مخلوق کې بدترین مخلوق دا بی، بدترین بی چې تاسو یې نه حقیقت د چې چا ور سره غل پته د ورته. دیارلسم د الله نبی فرمای طوبى لمن قتلهم او قتلوه، خوشخبری د هغه خلکو د پاره ده چې دیو وجني یا هغه خلکو چې دیوی وجني. کم خلق چې دی خوارجو قتل کړو که شهید شو دا ډیر بهترین دی، اور که چرته دا خارجي ختم کو دا غازی ډیر بهترین دی. د الله نبی ورته دومره غوسه دی. سر روایاتو کې خدا راضي نبی علیہ السلام فرمایي کما د دې خوارجو زمانه را لاندې کړه زه به د ادیانو په شان مردار کم. ادیان چې کله مردار شو په ډیرانونو د پاسه پراته وسو کې اوچتول والا نو د قشان به پراته چې خلک تی عبرت والی. او زه به تاینده کې ذکر کم چې حذیفه کم صحابي دی هغه د دیو په باره کې څه فرمایلی چې ما د الله د نبي نه اورېدلي کله چې علي رضی الله تعالی عنه قتل کړه دیو مردار یې کړو هغه دې سرونو ته کتل او ما د الله د نبي نه اورېدلي هم کلاب النار، دا د جهنم سپي دي سپي جړلې او دا جملې ویلې چې دا خلق لال دا دی هغه د الله نبی چې یاد کړی د جهنم سپي دومره ورته د الله نبی غوسه دی بل اچا ته دومره زکا دا دوکا ورکوي نو په اسلامي لباس کې ورکوي، دا په سپینه ټوټه دوکا ورکوي، دا د قرآن سنت په نوم دوکا ورکوي، دا په اوږد منځ دوکا ورکوي. د دې زهر په معاشره کې ډیر زر خوري. سوال لسم د الله نبی فرمای یدعون الی کتاب الله وليس منه فی شیء، د الله دی کتاب ته خو دعوت درکې د الله قرآن اومنه لیکن په خپل باندې به د الله د کتاب ذره مطابق په د کې دنه نه موجود، دومره عمل به پکې نه صرف په خوله باندې به لګیای. پنځلسم د الله نبی فرمای سیماهم التخلیق، سرونه بخری دا به دیو علامتی. شپاړسم فرمای التثبیت فیهم پاش، په دې کې به د خطو د لری کولو عادت. ولسم د الله نبی فرمای یخرجون علی حین فرقه من الناس یا فرقه من الناس، د مسلمانانو د اختلاف په وخت کې براوزی. کله چې مسلمانانو کې اختلاف شو انګریزي راوست هغه وخت کې اول وهابیان راوتیو بیا قادیانی راوتی دي، داسې په ترتیب دا هغه دور نه دا خلک را روان دي راوزي. تاسو ورته ګورئ په مسلمانانو کې د اختلاف د وخت نه دیو را شروع شو. د هندوستان انګریز دراتلو نه 15 منټه وړاندې نه پالتو ریسرچ والا راوتی نه بل فرقه راوتی دا اهل سنت والجماعت اهل صوفیه او دلته اسلام راوړیو دا هغه وخت نه شروع شوی دی دا د واله 2025 پورې داسې را روان دي او مسلمانان پارام ودی صرف خارجي نوم چې ورته تنه شوی لستا په ایمان افسوس
صحابه خو په غیرت وایو خپل سینې پیش کولې دا قربانیان به زه پیش کم چې د خوارجو په مقابله کې صحابه څومره سخت ولاړ دي نبی څومره سخت ولاړ دی صرف نن زما کار د علاماتو د ذکر کولو دی اتلسم د الله نبی فرمای آیتهم رجل احدى يديه مثل ثدي المرأة د یو سړی نه خبره دی دای چې دا لاس نه دی دا به د ښځې د سینو په شانتي نو لسم د الله نبی فرمای یتعمقون فی الدین په دین کې به بالکل سختی کوي سختی دا په دیو کې دنه موجوده ده چې په دین کې څومره سخت دي د دیو خبره تمامه نه دیو به دومره سختی کوي پتا به سلام هم نه اچي پتا به سی بلګیای مخامخ بخله خوګه کوي نور دنه به دیو په دین کې ډیر سختی شلم نمبر فرمای نبی علیہ السلام یشددون علی انفسهم په خپل ځان باندې به سختیم تیری وګده منځونه وکي غټ غټ تلاوتونه وکي تهجدونه وکي خزب مسجدونو تر غواړي د خزو مدرسې بم جوړي په ځان باندې به ډېرې سختې تیری د دین په بابت کې خدا به د الله د پاره نه دا سختي به صرف د خلکو د نظرونو د اړولو د پاره دا نن په دې خلکو کې دي یوشتم د الله نبی فرمای یکفرون اهل الاسلام په مسلمانانو باندې به کفر فتوی ورخیږي زما سره وهابیانو کلیپونه موجود دي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په اسلام باندې ګوته اوچته کړل دا غ شخصیت په اسلام باندې او کدیو تلار مخې ته کولا شو دا ستا نبی ستا صحابیم نه معاف کړي دغه شان تمام اهل اسلام چار سلور امامانو په تقلید را جمع دي شوافی مالکی حنابلہ احناف دې ټول ته دی مشرکین په کتابونو کې لیکل دي نبی علیہ السلام وی علامه بدای د خوارجو یکفرون اهل الاسلام کم چې اهل اسلام دي تمامي دنیا کې جهادونه ک ایوبی صاحب کل دي شافعی المذهب ک عثمان غازی کل دي هغه حنفیو څومره محمود غزنوی حنفیو د خلکو چې دا جنگونه کل دي اسلام په دنیا کې ناپیس کل دي او دغه سلور فقهي دنیا ته خودل دي د نبی علیہ السلام په سلور لارو کې خودل دي خلکو ته د دې خلکو تکبیر ستاره امین الله بشاوری په کتابونو کې موجود دي دویشتم یستحلون دماء المسلمین د مسلمانانو وینه تویول با حلال گنی او د دې وخت کلیفونه سما صدام موجود دي دا د مسلمان په وینه باندې فتوی ورکي یو حنفی مولا قتل کا د اویاو شهیدانو اجر ته ملاویږي لکه اویا کافر چې تا وجني دا قسمه فتوی ورکي ټرین کوي او بیا په حق پرست علما سنی د دنیا نه اهل سنت والجماعت ختمي درشتم د الله نبی فرمای اقرب الخلق الى الدجال دا مخلوق به دجال سره نږدې زمانہ کې ور سره براوزیم دا نن دور دجال ته نږدې دی دا خلق پکې موجود دي سلیرشتم د الله نبی فرمای لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما خزي لهم کچرتا لخکارو ته پته ولګیدا چې دیو ته پر رسیدو کې دیو په ختمولو کې سپراته دي دیو فیصله به تمامي د الله نبی فرمای کلاب اهل النار دار جهنم سپی شپږشتم د الله نبی فرمای یمرون من الاسلام مرق السهم بل فرمای چې دیو به اسلام نم داس یوزي لکه تیر چوزي د ښکار ناغه طرف ته په تیزی باندې یعنی وګده منځونه خو باسي په ظاهره کې ځان به مسلمان خي خو د اسلام دنه په دیو کې یو علامه نه وشتم د الله نبی فرمای یقرؤون القرآن یحسنون قراءته دومره کله قرآن بلولی چې تاسو نو بر قرآن خایس د خپل عالم ير کی داسې خسته تلاوتونه وکي نن په دې سوق زور ور کوي چې خلکو ته وخی چې پلان کې ډیر خسته आवाज دي اتشتم د الله نبی فرمای یتاولون القرآن على غیر تأویله څنګه چې د قرآن تفسیر د هغه شان تفسیر به نه کوي بس د خپل خېټې ډیموکلوسی به بغي دا خوارج نه زمان نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته خود الله چې د قرآن تفسیر چې څنګه ما صحابه ته خود الله دسی به نه کوي په خپل عقل باندې به کوي د خپل خواهش مطابق به د قرآن تفسیر کوي دا خوارج نه خدا
یو کم دیرشم یجادلون بآیات الله دا الله آیاتونو بر جګړو د پاره استعمالي اصلي مقصد لبه نه رالی خو صرف دې لپاره چې خلک په جګړه باندې ورولي دیرشم نبی علیہ السلام فرمائی یرون انهم علی الحق وغیرهم علی الباطل د تمام دنیا علماء ورته په باطل ښکاری صرف ځان خپل مولیان ورته په حق ښکاری صرف ځان ورته په حق ښکاری نور تمام اهل ځمکه باندې چې څومره مسلمانان دي دا ټول ورته په باطل ښکاری منیر شاکر اینڈ کمپنی یو کم دیرشم یعنی دی وای چې موږ څنګه قرآن او سنت پیش کو دا ټیک دي او دا نور چې د وسه پورې علما څنګه ویل یا صحابه دا ټول اسی غلط خو خپل دکانداری چلوله او دا چې خپل دکانداری چلای نو لګیاله وای زه ټیک کار کوم نبی علی السلام و امدار خوارج نه خره وس پسې زب چی زب سیزا ز الله دې ورسه جهنم ته ور داخل کا الله دې ورسه یو ځای مرګره کا زما د باندې سو ستاره کور مال نه راضی زما کور تعالی نه درځي ټیک خبره الله دې ورسه داخل کا یو کم دیرشم یستخبون بالعلماء اے علماء ته ډیر په بد نظر باندې دی وګوري دار خوارج نه خد نبی علی السلام دو دیرشم یطعنون فی ائمه المسلمین د مسلمانانو په امامانو باندې بلان تان کوي نن ګوره په کله په امام ابو حنیفه پسې غب غب کله په بل امام پسې غب غب دا د خوارجو نښه ده درې دیرشم یفارقون الجماعة د جماعت نه به جدای الحمدلله د څلور امامان مقلدین دې ته صرف یو جماعت ویلې شوی دی د دې نه چې څوک جدا دی خارجي دی دا پتو زنه لګوم دا سام زمان نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دی باندې لګی سلیر دیرشم لا یزالون یخرجون نبی فرمای یاد ساتي دا په هر دور کې راوځي علامه بر خوارج جدای چې کله به پناه کی نو بل براوځي بل به پناشي بل براوځي بل به پناشي بل براوځي لا یزالون یخرجون په هر دور کې به دا بدترین جماعت دا پیر قرار رواني پنځه دیرشم تحقرون عملکم مع عملهم د دیو عملونو ته چې تاسو ګورئ تاسو نو خپل عملونه یې کې چې را منځ سکو یا زمنګ د مسجد امام سکی دا خلک دومره خولي وګدي جنازه او قراتونه کې بس ته دومره ظلم طويل وسم ذهن ته ناراضي نبی علیہ السلام شپږ دیر شمال امیدا یخرجون من قبل المشرق د مشرق د اړخ نه با اکثریت کې دی راوځي ودرشم فيهم رجل مخدج اليد پدې کې به سړی چې داغه د لاس بکټ وس د دې مختلف تعویل کېږي په هر دور زمانہ کې تاسو ګورئ ودرشم فيهم يدعون الى الضلاله دیو به گمراهی طرف ته خلق را بلی ګوري نبی علیہ السلام په حدیث کې فرمایي په اخر دور کې بس خلق راوځي یکون په اخر الزمان دجالون کذابون دجال به یعنی دوکباز به کذابون دروغجن به یاتونکم من الاحاديث فإن لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم تاسو ته زما حدیث راوړي ځکه ما مخکې وی چې تاسو زهر درکې کنه نو پچیو په میټای کې به درکې فإن لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم نبتاس اوریدلی نبم پلار نکاح اوریدلی دغه قسمه حدیث به تراوړي فإياكم وإياهم لا يذلونكم ولا يفتنونكم ځانم تباج کوي خلق هم تباج کوي چې نه تاسو گمراه کیو نه خلق گمراه او په فتنه کې موانه چي او دلته خوارج پناه حکیم پیغمبر علی السلام فرمای چې يدعون الى الزلاله اسخه بنوم د قران حدیث یادې خدا به دجال کذاب تاسو به فتنه ته چي تاسو به گمراهی ته چي یو کم سلو ختم پیغمبر فرمای یکسرون العباده مع الجهل اے پاته به مرتنه خو عبادت به خډیر کوي دا پاته تراو کې به وګدو ودرولي جاهل پدی مولا پس روان لار د صحابه او لار د ائمه المسلمین او د اهل سنت والجماعت لاري پریخدا هندستان خدای ناراضه دا خدای چې الله د نبی د خبري اندازه مونږ ته شو چا فرمایله یکسرون العباده مع الجهل خډیر عبادت بکای خود جهالت نه پیږي به پینو کوي سلوی ختم د الله نبی پر وزهر و ابي امید ځان څه سوچو کې چا د کې داشته او کنهشته سلوی ختم یترکون سنت النبی د نبی سنت په پریدي
سنت ته به د نبی نه راځي مخکې وی چې تش په خوله خو به دعوه کوي خو د نبی سنت به پریدي دا به زه تفصیل په دې آینده وکم زما ټیم پوره شوی یو څلوېښتم یسفکون الدماء یینې به تویینې او په دې باندې زه څه نشم ویلی زه یم چې لږ وخت درسه زندګۍ ته ژوندی پاتې شم 42 یکفرون بالذنوب کفر با کافران کوي به خلک په ګناه باندې به د کفر فتوا لګوي د سړي نه ګناه وشوه فوراً به پې د کفر فتوا ولګوي جی پلان کې سحر کړ دی دا کافر شوی دی پلان کې پیر دی پیر کافر دی هر پیر کافر دا قسمه جملې به وایي فقه منافق نعوذ بالله یکفرون بالذنوب فوراً به د کفر فتوی لګوي 43 د الله نبی فرمای یسیئون فهم النصوص قرآن حدیث به غلط مطلب اخلي صحیح مطلب به نه بیانې غلط مطلب به اخلي او 43 د الله نبی فرمای یتعطون فی الدین په دین کې به غلو سختی به کوي په دین کې لګیا به غلو به کوي یو قسمه سختی به کوي پنځم څلوېښتم د الله نبی فرمای یعجب الناس ظاهرهم فظاهر باندې به خلک د دیو دوکه کیږي شپږ څلوېښتم د الله نبی فرمای باطنهم فاسد دنه به ډیر انتها ګندی وسلوېښتم د الله نبی فرمای یخرج آخرهم مع الدجال اخیری خلق به د دجال سے یو ځای راپاسي څلوېښتم د الله نبی فرمای هم شر قتل تحت ادیم السما شر پسندی د دیو هغه چې قتل شو د دیو د پاره د اسمان لاندې چې کم خلق په دې جماعت کې قتل شو او یو کم څلوېښتم نبی علیه السلام فرمای خیر قتل من قتلوه دی خوارجو چې څوک وجل هغه ډیر بهترین خلق دي هاي هاي 50 د الله نبی فرمای یمرون من الدین سریعا د دین نه ډیر پجلتای باندې رواني وسیبه قسم دی اول وابیشه بیا قادیانه کیږي دا پاتې کیږي نو اویس ملحد دا په خپل باندې وهابي پلار بچی دی یو کم 50 مشمر الازار پینسه دای په حدیث کې مخکې بیان شډيري ناخي نور امشته ان شاء الله کله ته خو خوینده کې به ذکر کو اخر دعوا ان الحمدلله